باب مال الرجل من مال ولده. دی باب کې دا ښایي چې یو پلار ته د خپل زوی او د بچي د مال نه څومره حصه حلاله ده چې ویې خوري. مسله علماو دا لیکلي ده چې کله والد صاحب والده محتاج وي، فقیر وي او د ګټلو او د کسب کولو طاقت یې نه وي، په دې حالات کې د خپلې نفقې دپاره هغه د بچی دی پیسو نه پیسې اخیستلی شي. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ابي زائده عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من کسبکم. خپل د چې ګټلې دا ټول نه اطيب مال دی، پاکیزه، بهتر، عمده. و ان اولادکم من کسبکم، دا تاسو یو مکسب ده، یو کسب ده. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله. دا جابر سے روایت کی چې یو سړی و پیغمبر علیه السلام ته وی چې ان لی مالا، ما سره مال دی، و ولدا او بچی مې هم شته، و ان ابي يريد ان يجتاح مالي، او زما والد صاحب دی غواړي چې مال ټول زما ولا والي ځان ته کی. فقال هغه ته وی چې انت ومالک لابيک، ته څوک یې او تا مال څه دی؟ تاسو ته مال، تاسو دواړه ته والد یې، پلار یې. نو د هغه سړي ته ویلي و که نه چې سړی د دې محتاج و او د دې والد صاحب د پیسو ته چې محتاج و. که یو والد وي که نه پیسو ته محتاج نه، بیا وچ په وچه باندې د بچي وله مال نه شي خرج کول چې ورته اخته شي او خوري. دا خدي دپاره ورته کړي وي که نه چې زجر تنبیه ورته وشي. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قال حدثني يزيد بن هارون قال أنبانا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده چاته کی هم ذخیره حدیث کی چی عن أبيه عن جده الفاظ سراشی کانا نبی پکی دا زمایر شی کم دی کانا دا أبيه کی او پا جده کی کم ضمیر دی، دا روی طرف تراجی وی. خو سوا د دې سند نه کانه چې عمرو بن شیبه نبی عن جده راشي کنه، په دې کې به ضمیر منتشر وي. عن نبی کې چې کم ضمیر دی دا بل شخص تراجی دی، او په عن جده کم ضمیر دی کنه دا بل شخص تراجی دی. عن نبی کې چې کم ضمیر دی دا عمر طرف تراجی دی چې عمر بن شعیب د خپل والد د شعیب نه روایت کی. عن جده او بیا دا عمر چې کم دی د دادا نه روایت کی، دا مطلب نه دی بلکې شعیب دی خپل دادا نه روایت کی، او دادا یې څوک عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه. او په دې سند سره چې څومره احادیث مروي وي کنه هغه به کم نس کم څه شوي حسن درجه لري. لکه علماو په ډېر کلام کړی چې دې سند سره کوم حدیث راشي هغه به څه درجه وي. خو ټولو نه خلاصه او خبره یې دا ده چې کم هم یو حدیث په دې سند سره راشي هغه به کم نس کم څه شوي حسن حدیث، یو حسن حدیث شوی قابل للاستدلال وی. ندویس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي احتاج مالي اجتاح ملشي فقال انت ومالك لابيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالكم. باب مال المرأة من مال زوجها. دی باب کې دا ښایي چې وي ښځې ته د خپل خاوند د مال نه څومره مال حلال دی. لکه یوه ښځه د خاوند ورته پوره نفقه نه ادا کوي، کسوه ورته نه ادا کوي، نو هغه دپاره که ښځه د مال د خاوند نه په پټه باندې یا په څه طریقې سره دومره مال ترې نه واخلي که نه چې هغې نفقې دپاره کافي او بچی د نفقې دپاره کافي دي، ګناه نشته، خو هغه نه زاید به نه اخلي. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه ووليد بن محمد وابو عمرو الضرير قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم. هند بنت ابي عتبه. دا هند بی صدا دا پیغمبر علیہ السلام تراغله دی ایمان راوړی وو
فقالت دی پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو یا رسول الله ان ابا سفیان، دا د ابو سفیان ښځه وه چې یا رسول الله ابو سفیان چې کوم دی که نه رجل شحیح، دا یو ټینګ سړی دی، پیسه جیب نه اوباسي، ولا یعطیني ما یکفیني و ولدي، دومره ما خرچه ما ته نه رکي چې ما ته کپي شي او زما بچو ته کپي شي، الا ما خست من مالی، دا طریقه جوړیږي چې زه مال نه په داسې طریقې سره راوالم وهو لا یعلم، ما ته پته نه لګي نه دا شی کول ما ته جایز دی او که نه دی جایز. فقال پیغمبر علیه السلام ورته خذي ما یکفیکي و ولدکی بالمعروف، دستور مطابق قاعدې مطابق چې څومره خرچه تا نفقه جوړیږي تا دپاره کپي او ستا بچو دپاره کپي، هغه ترې نه خله هغه نه زاید نشي اخیستل. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه السلام دا حدیث دی اذا انفقت المرأة، وقال أبي في حديث اذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، چې کله یوه ښځه د خاوند د کور نه څه شی خرچ کیا، مثال ډوډۍ روټۍ چاته ورکي غیر مفسده، خو پکې د فساد نیت نه چې خاوند ته ضرر رسول غواړي یا د هغه مال خرابول غواړي یا دستانې جوړول غواړي، بس ځان ته سهیل یې راغواړي چې راځئ ما کراره ورځې روټۍ خورئ، د دې سره خو به د خاوند ولنه سامان خرچ کېږي که نه، کله به غوړي ختمي، کله به چیني ختمي او کله به شه ختمي، نور سامان ختمي د سالن وغیره والا، نه د شي نشي کول. کله کله سي لکه څوک راشي میلمه وي، لرې کس وي، مسافر وي، یا همداسې څوک فقیر راشي هغه ته که څه ډوډۍ روټۍ ورکړي که نه دې ګناه نشته، خو ډوډۍ روټۍ نه علاوه چې کله پیسه خرچ کړي که نه پیسې کې به اجازت اخلي د خاوند نه، بدون الاجازه نشي خرچ کول، اجازه ورته ضروري ده. کان لا اجره وله مثله بما اکتسب، نه دغې ښځه ته به هم خدای اجر ورکوي چې دې پکې اخلاص وکړو، او سړي ته به هم خدای اجر ورکوي ځکه چې ګټلی خو سړي دی که نه دا مال. ولها بما انفقت، او کوم مال چې هغې خرچ شو هغې ته به هم ثواب ملګي. وللخازن مثل ذلک، یو خازن یو مثلا دې سړي په کاروبار باندې یا مال باندې شو کس مقرر کړي چې پیسې کله څه ضرورت شي زما ښځې ته بیا ادا کوه، نه خازن ته به هم خدای ثواب ورکوي. لکه ځینې خلکو پردي مال کې کلمې سوځي که نه او زړه په سوځي، تا ته څه ضرورت ولې دل جلې کېږي پردي مالونو باندې، که یې خازن وي که نه د بل چا د خزانې نه مال خرچ کړي دا پکې ولې بخل کوي، تا د کوره ځي او که ستا جیبه ځي ولې دا پکې خوشحال شو چې مړی موږ جیبه نه خواستې نه چې راځه په اخلاص سره ورکړه، نو خازن ته بیا هم ثواب میلېږي. وللخازن مثل ذلک من غیر ان ينقص من اجرهم شیئا، لکه ځینې خلک څه چې پلنکي ته سامان سول او پلار یې کوره توړستول او حکومت وله ټول سامان او خزانې نه لاړو، یې د پلار کور نه راغلو که څه. وبه قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني اسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها، کومه ښځه هم چې د کور نه څه خرچ کوي که نه د خاوند د اجازت نه بغیر به نه خرچ کوي. قالو صحابه تپوس وکړو یا رسول الله ولا طعام روټۍ دم چاته مه ورکوي، قالو ته فرمایل ذلک من افضل اموال، نه دا زموږ په مالونو کې بهترین مال دی، همدې روټۍ دپاره خلک د پیسې ویسې او د سامانونه جمع کوي، نو روټۍ کې دا اجازت نشته چې باره ورځ چې کې خلک راغواړي چې خورا بس راځه، او ښځې راواله خپلې ملګري کومې دوستانې وي، ها کله کله به قدر ضرورت یا څه خبره پېښه شي کله نه کله، نه هغه ځان ته خبره ده هغه کې بیا که ورکړي پروا نشته، خو هره ورځ څوک یې ځان سره راپنډه کړي وي ورکوي بیا خو صحیح نه ده که نه. باب مال العبد ان یعطی و یتصدق، دې باب کې دا ښایي مسله د غلام ده چې غلام څه خرچ کولی شي، هغه شیان چې هغه کې مولا هغه باندې غوسه کېږي نه او اجازت ورکوي، لکه ځنه عام هم شی وي که نه، یو ته مثال آقا څه حلوا ملوا ویر کړي وه نیمه حصه ورته بل چا ته یې ورکړه چې ای زه هسې نه خورمه، ما ته یې پلیټ کې حلوا راکړې چلو د څو لقمې ته نه وخوره، دا هم صحیح ده، دا غلام ته اوس جایز ده که نه. یا همداسې ته نور داسې معمولي شیان، یا مثال غلام ته یې دوکان اچولی دی مولا چې دې دوکان کې کښېنه بس خلکو ته شیان ورکوه خرچ کوه ما دا پیسې ګټه،
نو اوس کې غلام کا دکان کې نن د پتی چای پخېږي او څه اوس کې غلام ته دا جایزه ده او که نه جایزه ده جایزه ده که نه ځکه چې کله نه کله چای به هم څکي دکان کې ځکه چې ګاهک به کوم کسان دي زباین ده ته خو به چای ورکوي که نه نه دا هم صحیح ده ځکه د دې سره تړلي شیان دي خو داسې نه شي کولی چې چاته مفته کې شیان ورکول شروع کړي چې چلو نن په ګفټ کې دا واله ګفټ اجازه ته نشته سوا د هغې ګفټونو نه څه هغه تجارت سره تعلق وي وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن مسلم الملائي سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك تی مملوک دعوت به هم قبل اولو ندین خدا مقصد نه ده کنه چې مملوک بدون الاجازه څه په خولو پیغمبر علیه السلام ورتلو مقصد تینا دا و کنه څه هغه شیان څه پاکي سید آقا کله تسامح نه کار اخلي کنه نه کی څوک دعوت قبول کی دا هم سید او په دې کې پیغمبر رسول تواضع طرف ته هم اشاره ده چې کمال تواضع ورکو کنه چې دی عام غلام دعوت به هم قبل اولو وبي قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى باللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فاطعم منه فمنعني وقال فضربني دا وای شي ماته مولا سره شیرا کوم به خلکو ته ورکولو ندی زمانہ کړم او بل ځای کې وای کنه او قال او نه بعد قال هم سم رزي خو دې کې اسم جواب ورکړی دي فضربني نزد مولا او چې او اهلم چې ولې خلکو ته شیان ورکوي دي ته زه در کوم چې خلکو ته ورکوي فسألت النبي صلی الله علیه وسلم او سألو ما یا اغتنا تاسو کو پیغمبر سامنے چې دا د شیان خرج کوي په قلت موتوي چې لا انتهي اولاده زخب ورکوم نه منې کېږم دینه فقال پیغمبر سامنے چې دې ته څه پریشانی ګل تجربه نه کومه دواړو ته باجر مليږي باب من مر